मलगरी सवाल कड़े दे چې د روزې کفاره پس سره لازمیږي او د کفاره د ادا کولو څه طریقه ده. ګوره د روزې په حالت کې سړی قصدن عمدن خوراک وکړي او د کس ته روزه ماته کړي، یا یو سړي ته یاد وي او قصدن عمدن په روزه کې د بیبي سره جما وکړي، دې سره کفاره لازمیږي. دا روزه به قضا نیسي، خود دې قضا روزې نه علاوه به کفاره هم وي. د هغې طریقه دا ده چې یو خو دا ده چې غلام به ازادې، اوس که د غلام طاقت دی نه یا غلام موجود نه وي لکه نن سبا، نو بیا 2 میاشتې مسلسل روزې دي، خوده کې اختیار نشته. اول صورت د غلام دی چې د دې طاقت نه لري، یا لکه نن سبا چې غلام موجود نه، هغې نه بعد 2 نمبر کې دي 2 میاشتې مسلسل روزې. اوس چې د 2 میاشتو روزو طاقت دی نه اله، د دې نه بعد بیا 80 مسکینانو ته 2 ټیمه په مړه باندې خوراک ورکول دي چې ښه برابر ماړه شي، پیټ بر کر په ډکه خېټه چې ورته وي. روزې به 2 میاشتې مسلسل نیسي، دې کې به قضایي نه راولي. که یو ورځ پکې قضا راله یا بیمار شو بیا به روزې د سره کوي. او البته که ښځې ته خپله حیض بیماري راله نو هغه ورته معاف ده، هغې سره ترتیب نه ساقط کېږي. څنګه حیض نه فارغ شي فوراً به بیا روزې نیسي. 2 میاشتې به مسلسل روزې نیسي. چې کم سړي د کسته د رمضان روزه ماته کړه او دغه رنګې جما یې پکې وکړه قصدن عمدن په یاده، نو په دې سړي باندې کفاره لازمیږي. اوس بادشاه سړی دی نو هغه ته خو خود 80 مسکینانو ته طعام ورکول اسان دي، خو 2 میاشتې روزې ورته ګرانې دي. نه، کم کار چې ګران وي هغه به کولی شي. او دغه رنګې چې د روزو طاقت یو سړی لري نو فدیه باندې هغه د خلاصیږي چې هغه غریبانانو ته خوراک ورکړي. هغه به هم دکه کفاره ده چې هغه به 2 میاشتې مسلسل روزې نیسي. اوس که داسې نه وي غریب ډېر کمزور یا بیمار او مستقل او 2 میاشتې روزې نشوي ایستلی، هله به بیا غریبانانو ته خوراک ورکوي. 80 مسکینانو ته سحر او ماښام ښه برابر خوراک به ورکوي. کمو 80 ته چې سحر یا ماسپښین ورکړه خوراک، دکه 80 ته به بیا ماښام ورکوي. بدلی را بدلی بیا نه، داسې هم کولی شي چې یو مسکین ته 80 ورځې په یو حساب 2 ټیمه خوراک ورکوي، داسې هم کولی شي. او داسې هم کولی شي چې د دې برابر قیمت ورکړي. لکه د یوې روزې فدیه نن سبا غالبا 100 روپۍ ده، نو د 80 روزو فدیه 6,000 روپۍ راځي. نو 6,000 روپۍ په غریبانانو باندې تقسیم کی. داسې کوئی شي 80 کسانو ته 6,000 روپۍ تقسیم کی، 100 روپۍ هر یو کس ته ورکي. خو دا 6,000 روپۍ به په ټولې یو کس ته نه ورکي. چې کله د کفارې ادایګي کوي نو دا 6,000 روپۍ به ټولو ته یو کس ته نه ورکي چې یو غریب ته 6,000 روپۍ ورکي، بلکې هر کس ته د یوې روزې برابر پیسې ورکي 100 روپۍ. نو 80 کسانو ته به 6,000 روپۍ برابر تقسیم کی. اوس دې کې یو صورت دام دی که چېرته کې یو سړی ضعیف دی، بیمار دی او کمزور دی، شیخ فانی چې ورته وایي، هغه روزې نشي نیسلی، نو که هغه فدیه ورکوي نو هغه د یوې روزې د طرفه 100 روپۍ دي. نو د 13 روزو مثال 3000 روپۍ شوې. نو دا شیخ فانی د خپلو فدیې په طور باندې یو کس ته 3000 ورکولی شي. خو په چا چې کفاره لازم شوی وي هغه 6,000 روپۍ یو کس ته نشي ورکولی، بیا په 80 کسانو باندې تقسیموي. نو دا کفاره ده. او دا سختی دې دپاره ده چې خلکو کې د روزې احترام راشي او خلک هسې بېسا روزې نه خوري او نه په روزه کې هغه جما کوي او نه د الله رب العالمین نافرماني کوي.